چې مونږ ګوري د قدوري د وجنه بخاری پریدو ګوري ښا زما په دې خبر ازان پیوي مونږ د قدوري خبره منو د بخاری خبره نه منو په بعضی مواضعو کې دا لوی مصیبت ده نن جامد مقلدین او للړ بدعتیان هغه فقه استعمالی د حدیث د مقابله لپاره د فقه نه جامد مقلدین دا یو فائدہ علی چې د محمد مصطفی سلام د حدیث مقابله کې فقه استعمالی کمزه کې چې فقهای احنافو د قرآن او حدیث سره مطابق خبره کړي دا اک ټیم کې دا مبتدعين په فقه عمل نه کوي زکه د فقهاو قاعده دا صاحب الهدایش پک زائده خبره لیکره دا چې کم کار رسول الله نی کړي دا نه کول دین دی دا نه کول څه دین دی یو مسله ذکر کړي باب النوافل کې صاحب هدايه چې یار د اختر په ورځ باندې عیدګاه تراشي نو عیدګاه کې به مونږ نه کې ولی بنه کې نفل به ولی نه کې وجداد لعدم ورود الشرع چې په شریعت کې نه دا وارد کلوی لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا مع حرصه على الصلاه د رسول الله مبارک په مونږ کې ډیر حرسو لیکن بیا هم دا عمل نه دی کړی دی وجه نه بدعت دی نو دې ځکه دی فقه ته نه ګوري لیکن کله چې فقه کی داسې خبرې چې د قرآن او د حدیث خلافي نو جامد مقلد د حدیث مقابله د لپاره فقه ډیر خمني او بیا اصول وضع کوي او کل آیت او حدیث يخالف مذهبنا فهو اما منسوخ او مؤول آیت او حدیث چې زمونږ نه مذهب خلاف یا به منسوخ ګڼو یا به ورکې تعویل کو نو دا د امت لوی غیب دی قرآن او حدیث له د امامت مقام پکار دی داسې نه چې فقه هغه ځای کې مني چې کم ځای کې د حدیث مقابله راځي او ور کم ځای کې چې پتا باندې رد کیږي هغه ځای فقه نه مني ورنه فقه کې اصول دادي چې کم کار رسول الله نه کړي هغه به نه کې لیکن نن هر مولا کوي عید میلاد النبی رسول نه د کړي مولای کوي سنت نه بعد په جمع دعا محمد رسول الله نه د کړي مولای کوي د جنازې نه بعد په جمع دعا محمد رسول الله نه د کړي مولای کوي په مقبره کې اسقاط تقسیمول رسول الله نه دی کړي نه هر مولا قائل ده مړی پسې جمیش په خیرات خاص کول درېما اوما کریزه سلوختی د محمد رسول الله طریقه نه و مولای کوي ولجیدا بد شه ده نو بد شه خدام نه چې د 2 رکعاتو بځه 3 رکعاتو کې د اختر مست اذان شتا اذان ولې اذان بد شه ده بس محمد رسول الله نه دی ولی بس د رسول الله طریقه نه ده مو چې عبده هو رسوله هو یو درېم رکعات ته پاسو درود شریف نه وایو دا درود شریف خشه ده کنه ده لوی اجر په الله ورکی لیکن دې ځکه د محمد رسول الله سلام طریقه نه د مې کوا نو عرض مې دا کو مونږ مکلف د دیو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ومنو